بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د صوابۍ یار حسین تانې د حدودو نه راغلی دا ترور د خپل زوی د گرفتاری نه پس چې کوم پولیس دی سره معاملات کړي دي د هغې حوالې سره پریس کانفرنس کوي او د دې د پریس کانفرنس چې څونه معلومات دي غواړي راځي د دې پریس کانفرنس ته غوږ شي. بس اوس دا کشان بس دا کشان اریان وسلاسو اوس دا ماشومان دي نه کېږي تاسو نارینه یې د خولو نه چې د ته وخوي چې دی واجب ټاکل بدنونو باندې وګوري دې له لاس مات کړی دی دې له لاس مات کړی دی دا چا والی دي درو دا فضلین او اسماعیل او اوس دې بلې چې چوم تشدد شو نیت دی ابل بیت دی دا کومه تاړه ده دا یار ډیره زیاته د انتخاب لکه خو ذات لا راغلی او په ما باندې دی په خپل لاس چت کړی او ما دې ډیره غټه بیزتی کړې تاسو د واقعیاتو کله نه شروع شوي دا واقعیات د دې واقعیات ډیر وخت شو خو زما په خاون کې هغه په 302 کې جیل کې او هغه سزا یې درې ځله را بدل شو مخکې به داسې نه اوس دې سړي سره ټاچ وم بیا به موږ سره محمد علي سره د فضلین نه عبدالولي خان او فضلین چې اوس راغلی نه په ترو باندې مونږ سره هغه زیاتیات دا دوی څه جوګان دي دا دواړه څه جوګان دي یو فضلین نعیم دی یو عبدالولي خان دی او ورسره یو هغه کالو خان ته لړ دی درې کناران خپل پاټي جوړ کړی دی دا ماشوم بل سبق لکله قرآن شریف داسې د دې نه لوی صندوق په هغې کېښوده چې مشین یې وتاړه قرآن مجید یې وغوړ قرآن شریف هغه ځای ته وویشته بل هلک راوچت کړه زر یې ما ته ورته ویل چې دا خو دغه ښه مقصد کېښوده قرآن شریف داستاني منځ کې پروت و دا ماشومه سبق لکله دی دغه ځای کې پولیس والا د قرآن مجید اغستی و دا چا دا عبدالولي په خپله په دې عبدالولي څوک دی دا یې سچو دی په ماشین په شپې ستا د لاس په څه خوږ شوی دی چې دا ملګری مې خلاصوله دی دی والا نو بس ما چا والا کړه دا سچو فضلمینو دا اوس نوي سچو چې راغلی دا کومه علاقه ده ستاسو یار حسین صوابۍ د دې موږ سره ډېر نه انصافي راغستې ده او دوی ډېر بېعزتیان دغه رالکي لکه راځي مونږ انصاف غواړو لکه خاونه مونږ نشته دی لکه په کور در نه راځي بېعزتۍ دغه رالکي غواړي ټکول کېږي ستا خاوند چېرته دی دغه دا سزایي موت دی که دا زما ملګرې ده دا دواړه ملګري د سید ښځه یوه دواړه د یو سړي ښځې تاسو چې چا سره دښمني ده چا نه چې سړی وژلی هغه هلته پیسې ورکوي پولیس تاسو پسې کور ته راځي په بېعزتي رالکي او لکه مثال د ښځو خو داسې بېعزتي نه ده راغلې چې اوس تاسو مثال پښتانه یې زه پښتانه یم زه د خپل ځان نشم کولی ډېره زیاته بېعزتي راله کړې ده خیوالې مې ټکولي یم هتاڼې ته یې بوتلي یم مثال ښځو وال نه دي راغلي او ما سره یې ډېر زیاتې کړې دی زه یې ډېر زیاته والې یم زما نه د خرچې پیسې وړي دي د ماشومانو زما ماشومان بار نشي تللي په ما باندې یې ډز کړی دی مثال ما ته یې وي چې زه تا عبدالولي خان ما ته یې وي چې زه تا وولم بستا راته پوس څوک دي بس دی